الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه حدیث ده څه دوو کسانو مونږ ملیا موت کړله عالم څه هغه خپل علم باندې عمل نشته ده علم سره شته عالم ده خو هغه خلکو ته څه کومې خبرې کوي خپل ور باندې عمل نه کوي قرآن کې هشته تأمرون الناس وتنسون انفسکم نورو ته خو نیکې خبرې کوئ خو خپل ځانونه مو په ویر کړي دي لما تقولون ما لا تفعلون ویلې کوئ هغه خبرې چې تاسو خپل اعمال ور باندې نه کوئ لذا یو کس هغه معاشرې دپاره نصوره دی خطرناکه دی او پیغمبر کریم یې چې دې مو ملیا موته کړلی ما دین ته نقصان ورسولو عالم چې هغه علم نه عمل نشته دی دویم کس هغه عابد چې هغه عبادت کوي خو جهالت سره کوي ناپوهي سره کوي داسې کس په باره کې هم پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله وسلم یی چې داسې عابد چې هغه عبادت شته خو معرفت نه بغیر علم نه بغیر پوهې نه بغیر دغه عابد یې ملیا موته کړ چونکې اکثر داسې کسان شته چې هغوی اسلام ته که نقصان رسولی دی هغو عابدانو زاهدانو رسولی دی چې هغوی ناپوهي بنیاد باندې عبادت شروع کړی دی هغه بیا ځنه شیونه اسلام کې برتی کړي دي بدعتونه شرک خرافات جعلیات شته دنه متصوفه اهل تصوف کې شته ځانه طرفه ذکرونه ځانه طرفه ځنه شیونه او زهاد ثمانیه کسه تاریخ شته څه حتی یو کس داسې شته چې هغه دوره ذکر کې محو شوی دی لګاتار ذکر څه کله هغه ته دا چې وویله چې مولا حسین شهید شولو او یزید داسې ظلم وکړو بس افسوس یې وکړلو او دا وویله چې یزید ښه نه دی کړي خدای هغه نه لعنت وکړي فورا د یې استغفر الله ربي واتوب الیه مو سره ذکر ټایم کې فاصله راغله یعنی دا اوس کوم ذکر شولو چې هغه کې ظلم خلاف خبره نشي کوي ظالم خلاف نشي ودرېدی بهرحال داسې کسان چې هغه عابدان دي خو خپل عبادت معرفت سره نشته پوهه سره نشته دی داسې کسان بیا دین ته نقصان رسوي پیغمبر زمانې کې داسې کسان و چې هغوی هغه عبادت جهالت بنیاد باندې کولو او ښځې ورته راغی رسول الله ته چې دا نه غوښه خوري نه خونو کې مو سره تعلق جوړوي نه یې ښځو کوم حقوق دی هغه لنډوي او پیغمبر کریم هغوی دپاره غوسه شول او منبر باندې ورته وختل او تا یې ورته وویل چې اخر تاسې کوم دین نوی راوړی دی